آسٹریلیا ته په ورلد کپ کې شکست ورکولو نه پس د افغانستان خلقو په افغانستان کې ډیره غټه خوشحالي مناو کړې ده. اوس خوشحالي ولې مناو کړې ده؟ آسټرالیا افغانستان سره داسې څه زیاتې کړو، افغانستان ته خپله کومه بدله وایسته، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. افغانستان سیمی فائنل ته د کوالیفائی کېدو حوالې سره هم څه اپډیټس دي چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. د افغانستان خلکو آسټرالیا ته شکست ورکولو نه پس مټیایانې ویشلې دي، په هر ښار کې غټ احتجاج غونډه شوی د خوشحالۍ نه خلک سړکونو ته راوتلي دي او یوه ډېره غټه خوشحالي یې مناو کړې ده. داسې خوشحالي یې مناو کړې ده چې څوک ورلد کپ وګټي نو په هغه ملک کې هم داسې خوشحالي نه مناویږي څنګه خوشحالي چې د افغانستان خلکو آسټرالیا ته شکست ورکولو باندې مناو کړې ده. باقاعده مټیایانې ویشلې شوي دي، باقاعده خواږه ویشلې شوي دي او خلک ډېر زیات خوشحال د افغانستان. تاسو سره داسې تصویران هم ما شریک کړه د مختلف علاقو چې دا د افغانستان خلک سړکونو را راوتلي او د خپلې خوشحالۍ اظهار کولو د آسټرالیا ته شکست ورکولو نه پس. اوس د افغانستان خلک ولې دومره ډېر زیات خوشحال شوي دي آسټرالیا ته شکست ورکولو نه پس؟ تاسو د یاد شي د آسټرالیا او د افغانستان ون ډے سیریز شیډیول په دوبۍ کې چې په عین موقع باندې آسټرالیا ټیم د افغانستان نه انکار وکړو چې موږ افغانستان سره سیریز نه کوو. او وجه دا خو چې افغانستان کې ښځو لر ایکول رایټس نه ملاویږي، مطلب د ښځو کرکټ ټیم نشته، د افغانستان د ښځو د کرکټ ټیم نشته. په دې وجه باندې موږ افغانستان سره سیریز نه کوو. افغانستان کې ښځو له ایکول رایټس نه ملاویږي چونکې دا خو انګریزان دي، غیر مسلمه دي. هلته خو چې څنګه سړی بهر ګرځي داسې ښځې هم بهر ګرځي، څنګه چې سړی بهر نوکري کوي داسې ښځې هم بهر نوکري کوي. خو چونکې دوی له دا علم شته نه چې افغانستان خلک چې کوم دي دا پښتانه دي، مسلمانان هم دي، پښتانه هم دي. دوی خپلې ښځې په کور کې نولې وي، دوی هېڅ کله هم خپلو ښځو له اجازت نه ورکوي چې ته بهر وځه نوکري وکړه یا ته بهر وځه. او کرکټ خو ډېره لویه خبره ده، د کرکټ اجازت چېرته دوی ښځو له ورکوي چونکې له دا پته نه وه. نو یو ځل د سیریز نه ولا انکار وکړو، بیا دوباره ټي 20 سیریز نه انکار وکړو چې هم په دوبۍ کې شیډیول یو ټیسټ میچ چې هغې نه هم انکار کړی، افغانستان او د آسټرالیا یو ټیسټ میچ چې هغې نه هم انکار کړی. نو چې بیا خو لکه تاسو له یاد شي 2023 چې کوم اوډیای ورلد کپ هغې کې چې میکسویل د افغانستان نه میچ وګټلو نو هغه هم د افغانستان یو ګټلی میچ خو افغانستان څه کیچز ډراپ کړه د میکسویل. ګوره کیچز وین میچز، نور احمد کیچ وکړو، میکسویل لاړو د وکټ آوټ شو نو میچ افغانستان وګټلو. کو 2023 کې هغه کیچ شاهدي نیولی، یو کیچ شاهدي نه ډراپ شو، یو مجیب نه ډراپ شو. که شاهدي او مجیب کیچ کړی نو هغه میچ هم افغانستان ګټلو. کیچز وین میچز، کیچ چې کوم دی د اهم بیټسمین کیچ چې ډراپ شي هغه بیا نوټ کیږي، هغه بیا ودرېږي کې مطلب هغه له دویم چانس لکه بیټسمین دا سوچ دا ته بیا په 2 ځله اوټ کې نو هغه میچ هم د افغانستان د ګوتو وته. نو دا ځل چې اوس افغانستان شکست ورکو آسټرالیا ته نو هغه د آسټرالیا د افغانستان چې کم عوامو ای د خپلې خوشحالۍ اظهار ځکه زیات وکړو چې د آسټرالیا غرور یې په خاورو کې میلاو کړو. آسټرالیا غرور یې خاورو سره خاورې کړو چې آسټرالیا مطلب ځان لسوي چې موږ به اوس له افغانستان سره میچ کوو، موږ به افغانستان سره له سیریز کوو او باندې دا مونته چې لکه هلته ایکول رایټس نه میلاویږي زنانو له، په دې وجه موږ یې سره سیریز نه کوو. خیر دا خو د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ د جشن خبره وه چې ولې دومره ډېره زیات خوشحالو او خوشحالي هم پکار وه چې دومره په غټ ایونټ کې د آی سی سی په ټورنامنټ کې ته د آی سی سی بیسټ ټیم له یا د دنیا بیسټ ټیم له شکست ورکړې نو خوشحالي هم پکار وه د افغانستان خلکو له. اوس افغانستان سیمی فائنل ته کوالیفائی کېدو ډېر اسان دغه دی، د آسټرالیا او د انډیا میچ دی، هغه میچ انډیا له ګټل پکار دی، او بیا د افغانستان او د بنګلادیش میچ دی چې دغه میچ افغانستان له ګټل پکار دی. نو افغانستان به سیمی فائنل ته کوالیفائی شي. جی دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.